بسم الله الرحمن الرحیم د دویم فزیک 15 لیکچر ته ټول ستړي مشه. دغه لیکچر د اهتزاز د فصل یا د اوسیلیشن د فصل څلورم لیکچر دی چې موږ د 15 فصل د کتاب د 15 فصل څلورم لیکچر راځي او د روان سمستر د څلورم فصل څلورم لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به موږ د وخت جنسه د وخت د جنسه د سرعت بې کېدنې او تعجیل رابطې شروع کړو. په هغې اړه بحثونه وکړو. په تېرو درسونو کې تر اوسه پورې مو چې څومره رابطې هغه کې ثبوت کړې په تېرو درو لیکچرونو کې هغوی مثلا موږ د فاصلې دپاره د قوې دپاره رابطه ثبوت کړه مساوي کېږي منفي کې اکس، یا د تعجیل دپاره چې ووایي چې منفي اومیګا مربع اکس، او یا هم د سرعت دپاره چې ووایي د سرعت دپاره هم په تېر درس کې یوه معادله ثبوت کړه چې وي مساوي کېږي مثبت منفي اومیګا ا مربع منفي اکس مربع. دغه درې معادلې مو چې ثبوت کړې او په دې کې مو ماکسیمم او مینیمم حالتونه هم وڅېړل. نو په دغو معادلو ته که متوجه شئ، په دغه معادلو کې دغه د ټولو رابطې چې دي، که د وي دی، که د ا دی، که د اف دی، دوی د اکس سره رابطه لري، د اکس سره رابطه لري. تر اوسه پورې موږ د وخت په اړه کوم هغه نه دی کړی، کوم بحث نه دی کړی. نو د دې نه وروسته د وخت په اړه موږ بحث کوو چې وخت سره د دوی رابطې سره کمغه کېږي، بدلېږي. ځکه چې موږ تاسو خو په اهتزاز کې پوزیشنونه پیژنو چې دا د تعادل پوزیشن دی، یا مین پوزیشن دی، او ایکسټریم پوزیشن دی، مثبت ا او منفي ا دی. په مختلفو ځایونو نه کېدای شي هغه شروع شي، اهتزاز شروع شي. کېدای شي په ټي مساوي کېږي صفر کې، یا په اولني وخت کې جسم دلته وي او حرکت شروع کی، صحیح ده. یا کېدای شي په اولني وخت کې ټي مساوي کېږي صفر کې، جسم دلته وي حرکت شروع کی، یا په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم دلته وي حرکت شروع کی. بیا سرعت او فاصله تعجیل سره کم فرق کوي. نو موږ ته له دې وروسته په ټي صفر وخت کې موږ د کوم ځای نه غواړو جسم حرکت شروع کړو چې هغه بیا موږ وڅېړو. نو دا په دې پسې هم اړه لري چې اولنی حالت کې یا په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم په کوم ځای کې دی چې حرکت شروع کوي. له هغې وروسته بیا د دې د هغه معادله د سرعت یا د فاصلې یا د تعجیل د دوی معادلې سره کم فرق کوي. زه اول راځم اولنی حالت راځم د فاصلې رابطه د وخت سره څېړم، د فاصلې رابطه د وخت سره څېړم چې فاصله د وخت سره کم تغییر کوي. ما ته او دغه رقم فرض کوم چې دغه چې مین پوزیشن دی او په مین پوزیشن کې مساوي کېږي اکس مساوي کېږي صفر دی که نه، جسم حرکت دغه ځای نه شروع کوي. یعنی په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم چې دی په اکس مساوي کېږي صفر کې دی، صحیح ده. نور حالتونه بیا وروسته ووایم چې په ټي مساوي کېږي صفر کې که جسم په مثبت ا کې وي یا په منفي ا کې وي، هغه له حالتونه بیا هم ثبوت کوم چې سره کوم معادلې د اکس دپاره راوځي. اولنۍ معادله د اکس مساوي کېږي په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم په اکس مساوي کېږي صفر کې دی، د تعادل په نقطې کې دی. زه د سرعت دپاره مو رابطه په تېر درس کې ثبوت کړه، اومیګا مربع اومیګا ا مربع منفي اکس مربع. دغه معادله مونږ ثبوت کړه. د وی په ځای که زه ولیکم، د وی په ځای داسې ولیکم چې ډي ایکس پر ډي ټي دا مساوي کېږي مثبت منفي اومیګا ا مربع منفي اکس مربع. دا شی لیکلی شم ځکه چې د سرعت په ځای سرعت د فاصلې تغییر دی په وخت کې. د اکس ټرم دپاره د اکس دغه ټرم راوړم او ډي ټي دې خواته وړم. نو زه به ولیکم چې ډي اکس پر ا مربع منفي اکس مربع، دغه اکس مربع دی، یعنی دواړه خواوې مو په ا مربع منفي اکس مربع تقسیم کړي. دغه ټرم به د اکس سره راشي، دا مساوي کېږي مثبت منفي اومیګا ډي ټي دلته وړم
ډي ټي. اوس که چېرته زه د دغې دواړو خواو انتګرال واخلم، د دواړو خواو انتګرال واخلم، نو ماته به لاسته راشي انتګرال د ډي ایکس پر ا مربع منفي ایکس مربع. وبخښئ چې دا د زیر جذر دی، زیر جذر دا به مساوي شي د مثبت منفي اومیګا ډي ټي. انتګرال چې واخلې د دواړو خواو. زه د دغه انتګرال لپاره باید لیمیټونه هم تعیین کړم، د دغه انتګرال لپاره لیمیټونه تعیین کړم. ګوره دغې خواته ډي ټي دی، یعنی د ټي ټرم دی، او دغې خواته د ایکس ټرم دی. دلته ورته متوجه شئ کله چې ټي صفر دی، کله چې ټي صفر دی، یعنی کله چې ټي صفر دی، هغه وخت کې ایکس چې شی دی ایکس هم صفر دی، په هغه وخت کې ایکس هم صفر دی. په کوم وخت کې چې ټي صفر دی، یعنی په صفر وخت کې ایکس مساوي کېږي په صفر کې دی، دغه دواړه لیمیټونه لاندې لیمیټونه یې دواړه صفر کېږي. پورتنی لیمیټ چې کله ایکس مساوي کېږي، چې کله ټي یعنی ټي په هر وخت کې چې زه وغواړم، یعنی د ټي وخت چې ټي ته رسیږي، د صفر نه شروع شو وخت ټي ته رسیږي، په هغه وخت کې فاصلې ته زه ایکس وایم، یعنی د ایکس په فاصلې کې وخت ټي ته رسیږي، نو دغه ټرم به دغه لیمیټ به ټي شي او دغه لیمیټ به ایکس شي. نو زه اوس غواړم د دغه انتګرال پیدا کړم. د دغه ټرم انتګرال خو ساده دی، د دغه ټرم خو ساده پیدا کېږي. د دغه ټرم انټګرال به زه اول پیدا کړم، د دغه ټرم انټګرال به پیدا کړم، بیا به لیمیټونه پکې وضع کړم. نو د دغه ټرم د انټګرال لپاره زه لیکم دغه هغه د هغه ټرم دی، خو جدا پیدا کوم. انټګرال د ډي ایکس پر ا مربع منفي ایکس مربع. د دې لپاره داسې لیکلی شم چې डी एक्स पर زیر جذر ا مشترک کې ونیسئ ا مربع ضرب یو منفي ایکس مربع پر ا مربع. دا به دغه شی شي د جذر لاندې، دا به مساوي شي، دا به ډي ایکس شي، دغه ا بیرون راوباسئ د جذر نه ا، دا به مساوي شي یو منفي ایکس پر ا مربع، ایکس پر ا مربع. دغه ا نورم بیرون راوباسئ، دا به مساوي شي یو پر ا ډي ایکس پر یو منفي ایکس پر ا مربع. دا به دغه شی شي. اوس د ایکس پر ا په ځای، د دغه ټرم په ځای، ایکس پر ا په ځای زه تعویضي هغه کوم طریقه کوم، ایکس پر ا مساوي کوم د ساین د یو سره، ساین د یو سره د دغه ځای نه ایکس مساوي کېږي، دا به د دې سره ضرب کړم ا ضرب ساین یو. د دغې دواړو خواو که مشتق واخلئ دا به مساوي کېږي ډي ایکس مساوي کېږي ا، د دې مشتق چې دی کوساین یو دی، کوساین یو ضرب د داخل مشتق ډي یو دی. نو ډي ایکس مساوي کېږي ا کوساین یو ډي یو، دا د ډي ایکس قیمت شو. او بل دا دی چې د دغه قیمت نه زه باید د هغه قیمت هم پیدا کړم، د یو قیمت هم پیدا کړم. د یو قیمت چې د دې ځای نه پیدا کړې، د دې ځای نه به د یو قیمت شي، یو به مساوي کېږي انورس ساین د ایکس پر ا به شي، ساین انورس ایکس پر ا. دغه دوه ټرمونه موږ ته په هغه کې پکارېږي وروسته په تعویض کې. نو د دغې ځای نه که دغه قیمتونه وضع کړم، یو پر ا به خپل شي، یو پر ا د ډي ایکس قیمت مو پیدا کړو، د ډي ایکس قیمت ا کوساین یو ډي یو دی،
صحیح ده. او د هغه په ځای لیکم د یو منفي د x پر a مربع په ځای ساین مربع u دغه لیکم. دغه یو منفي ساین مربع u په ځای زه لیکلی شم که نه چې کوساین مربع د u او چې جذر نه خلاص کړي نو کوساین د u به پاتې شي نو دا به مساوي شي یو پر a انتګرال د a کوساین u du دې په ځای به چې جذر نه بیا خلاص کړي کوساین مربع u د جذر نه خلاص کړي کوساین د u به پاتې شي کوساین د u سره کټ شي a به د a سره کټ شي دلته به پاتې شي انتګرال د du چې دی هغه نه وباسي د انتګرال نه وباسي شي به u او د u قیمت چې وضع کې نو مساوي به شي د ساین د انورس x پر a دغه قیمت به موږ ته لاسته راشي. اوس یې که هغه اولني انتګرال کې وضع کوي اولنۍ معادلې کې وضع کوي په دغه معادلې کې بیرته وضع کوي دغه معادلې کې وضع کوي د هغې په ځای نو موږ ته به لاسته راشي چې ساین انورس x پر a لیمیټونه یې پاتې دي چې لیمیټونه یې باید وضع کړو دلته صفر او دلته x دا مساوي کېږي مثبت منفي د ډي ټي هغه چې و انټګرال چې و د ډي ټي انټګرال ټي و لاندې لیمیټ صفر پاسنی لیمیټ ټي د دغه ځای نه که وضع کوي دا به مساوي شي په اول کې چې هغه وضع کوي x وضع کوي نو دا مساوي شي ساین د انورس x پر a صحیح ده منفي ساین انورس په هغه کې صفر وضع کوي په x په ځای دلته صفر وضع کوي نو دا مساوي شي مثبت منفي اومیګا د ټي په ځای اول ټي وضع کوي او بیا صفر وضع کوي نو دغه به مساوي شي دغه قیمت به صفر شي دا قیمت به هم صفر شي دا قیمت یې صفر کړی نو دا به مساوي شي د ساین انورس x پر a منفي صفر به لرې کړم دا به مساوي شي د مثبت منفي اومیګا ټي ځکه بل سره چې ضرب کړي نو صفر به شي د دې ځای نه که x پر a پیدا کړئ نو x پر a به مساوي شي د ساین د مثبت منفي اومیګا ټي دغه قیمت به موږ ته لاسته راشي او د دې ځای نه که x پیدا کړئ نو x به مساوي شي د a ساین د مثبت منفي اومیګا ټي موږ ته دوه قیمتونه راځي اول قیمت ځکه مثبت منفي دی اول قیمت به دغه شي چې x مساوي کیږي د a ساین د اومیګا ټي مثبت دغه اوله معادله او دویمه معادله به لاسته راشي مساوي کیږي a ساین د منفي اومیګا ټي چې دغه مساوي کیږي د منفي a ساین د اومیګا ټي سره دغه به دویمه معادله شي. دغه دوه معادلې د کومو حالاتو لپاره دي دغه دوه معادلې کله چې په ټي مساوي کیږي صفر کې x مساوي کیږي صفر نه حرکت شروع کو یعنی که دغه مین پوزیشن شي په ټي مساوي کیږي صفر کې جسم په x مساوي کیږي صفر کې وي خو کله چې جسم یا کله چې کوم جسم اهتزاز په x مساوي کیږي مثبت طرف ته شروع کی خپل حرکت شروع کی نو د x معادله دغه اوله معادله راځي x مساوي کیږي a ساین د اومیګا ټي
او کچیرته جسم په همدغه ټي مساوي کېږي 0 کې x مساوي کېږي 0 نه خپل حرکت چپ طرف ته شروع کړي یعنی x مساوي کېږي منفي خواته شروع کړي حرکت نو بیا د x معادله منفي a ساين د اومیګا ټي دغه معادله راځي نو په اول حالت کې یعنی په ټي مساوي کېږي 0 کې په x مساوي کېږي 0 کې دی جسم صحیح سمه ده خو که چېرته خپل حرکت ښي خواته شروع کړي اول نو بیا x مساوي کېږي a ساين اومیګا ټي نه مونږ د x فاصله پیدا کولی شو په هر وخت کې چې مونږ وغواړو او که چېرته چپې خواته هغه شروع کړي حرکت شروع کړي یعنی حرکت اول چپې خواته شروع کړو نو بیا د منفي a ساين اومیګا ټي د هغه نه معادلې نه کولی شو چې دغه هغه شروع کو حرکت د دغه معادلې نه پیدا کو وګورئ که چېرته جسم په ټي مساوي کېږي 0 کې یعنی که ټي مساوي کېږي 0 کې جسم په بل ځای کې وي په بل ځای کې یا د بل ځای نه حرکت شروع کړي په x مساوي کېږي 0 نه کې نه وي د بل ځای نه حرکت شروع کړي بیا څه رقم هغه کوو معادلې پیدا کوو فرض کوو په x مساوي کېږي 0 په ټي مساوي کېږي 0 کې فرض کړئ په ټي مساوي کېږي 0 کې جسم چې دی په x مساوي کېږي مثبت a کې دی صحیح دی یعنی خپل حرکت جسم د من نه شروع کوي د x مساوي کېږي 0 نه شروع کوي خپل حرکت په ټي مساوي کېږي 0 کې په x مساوي کېږي مثبت a نه حرکت شروع کوي د دې خوا نه حرکت شروع کوي بیا د هغه معادله سره کم راځي د x معادله سره کم راځي نور د x معادله هغه انتګرال هماغه انتګرال د صرف لیمیټونه په بدلیږي یعنی معادله عمومي هماغه د dx مساوي کېږي a مربع منفي x مربع دا مساوي کېږي د مثبت منفي اومیګا ډي ټي دغه معادله د عمومي خو صرف لیمیټونه پیدا کېږي بدلیږي یعنی په ټي مساوي کېږي 0 کې کله چې ټي مساوي 0 دی جسم په x مساوي کېږي مثبت a کې اول موجود دی یعنی په ټي مساوي کېږي 0 کې جسم چې دی په مثبت a کې موجود دی لکه دلته مې چې وښیله په ټي مساوي کېږي 0 کې جسم په x مساوي کېږي مثبت a کې موجود دی نو کله چې جسم ټي وخت ته رسیږي نو وخت ټي ته رسیږي نو جسم x ته رسیږي نو اوس د دغه نه وروسته انتګرال هماغه طریقه دی انتګرال پیدا کوي صرف لیمیټونه پکې وضع کوي نو موږ ته به هغه د لیمیټ هغه راشي حدونه چې پکې وضع کړو دغه به شي ساين د انورس x پر a او لیمیټونه به هم شي د مثبت a نه تر x پورې او دغه بل طرف ته لیمیټ به هم شي مثبت منفي اومیګا ټي د 0 نه تر ټي پورې که دغې خوا هغه ته پیدا کو اول حد به شي انورس x د ساين x وضع کوي x پر a منفي په د بل کې مثبت a وضع کوي ساين انورس a پر a دا به مساوي شي د مثبت منفي اومیګا ټي وضع کوي بیا 0 وضع کوي دغه چې دی دغه به یو شي او انورس د ساين انورس د یو چې دی 90 درجې دی صحیح دی ساين انورس یو چې دی 90 درجې دی یا د 90 درجو ساين چې دی یو دی دغه پای پر 2 زه لیکم د دې په ځای نو دغه قیمت به ماته لاسته راشي د ساين انورس x پر a منفي پای پر 2 دا مساوي کېږي مثبت منفي اومیګا ټي د دې ځای نه که هغه پیدا کړم ساين انورس یو پر x پر a دا ولیکم او پای پر 2 دې خواته واړم پای پر 2 دا مساوي کېږي مثبت منفي اومیګا ټي
د دې ځای نه که x پیدا کړم نو x به مساوي شي د a هغې خواته زه ورسره ضرب کړم نو a sin پای پر 2 مثبت منفي اومیګا ټي او دغه هم لیکای شم د دغې په ځای sin پای پر 2 مثبت منفي اومیګا ټي د دې په ځای هغه هم لیکای شم د هغه سره مساوي کیږي د کوساین اومیګا ټي سره یعنی لیکای شم چې a کوساین اومیګا ټي دغه موږ ته دریمه معادله لاسته راغله د دغې په ځای زه دغه رقم لیکلی شم مثلثاتونه به درته یاد وي چې ساین د پای پر 2 جمع تیتا ساین د پای پر 2 جمع تیتا مساوي کیږي د کوساین د تیتا سره دا رابطه شاید درته یاد وي او بل ساین د پای پر 2 منفي تیتا ساین د پای پر 2 منفي تیتا هم د کوساین د تیتا سره مساوي دی نو ځکه مې د دغې رابطې په ځای دغه رابطه ولیکله نو دغه دریمه رابطه شوه دا په هغه صورت کې دغه رابطه شوه چې کله جسم په ټي مساوي کېږي صفر کې خپل حرکت د x مساوي کېږي مثبت a نه شروع کی نو دغه رابطه لاسته راځي دریمه رابطه څلورمه رابطه هم د همدغې لیمیټ نه تاسو ثبت کولی شئ چې کله که جسم په ټي مساوي کېږي دا خو x مساوي کېږي صفر نقطه دی کله که جسم په ټي مساوي کېږي صفر کې خپل حرکت د x مساوي کېږي منفي a نه شروع کی تاسو به صرف په معادلې کې لیمیټونه بدل کړئ x پر a مربع منفي x مربع مثبت منفي اومیګا ډي ټي په دغه کې یعنی په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم خپل حرکت د منفي a نه شروع کی نو په ټي وخت کې به x ته ورسیږي د دغې رابطې نه یعنی خپل حرکت د دغې ځای نه شروع کوي په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم چې دی په x مساوي کېږي منفي a کې دی تاسو ته به دغه څلورمه رابطه چې مخکې یوسئ دغې نه به بله معادله پیدا کړئ m مساوي کېږي منفي a x مساوي کېږي منفي a کوساین اومیګا ټي دغه څلورمه معادله دی یعنی موږ ته څلور معادلې لاسته راغلې که چېرته جسم په ټي مساوي کېږي صفر کې په x مساوي کېږي صفر کې وي اول که خپل حرکت ښي خواته شروع کی نو دغه معادله پیدا کړه m مساوي کېږي x مساوي کېږي a ساین اومیګا ټي او که چېرته خپل حرکت چپ خواته شروع کی بیا مو دغه معادله ورته پیدا کړه x مساوي کېږي منفي a ساین اومیګا ټي او که چېرته په ټي مساوي کېږي صفر کې خپل حرکت د x مساوي کېږي مثبت a نه شروع کی نو بیا هم دغه معادله ورته پیدا کړه x مساوي کېږي a کوساین اومیګا ټي او که چېرته خپل حرکت په ټي مساوي کېږي صفر کې د x مساوي کېږي منفي a نه شروع کی یعنی دغه ځای نه شروع کی نو بیا د x معادله x مساوي کېږي منفي a کوساین اومیګا ټي دغه څلور معادلې شوې اوله دویمه دریمه او څلورمه معادله که دغه جسم په ټي مساوي کېږي صفر کې خپل حرکت د هر ځای نه شروع کوي نو تاسو کولی شئ د هماغې معادلې نه استفاده وکړئ او هغه یې وکړئ مخکې یوسئ خو په دغو څلورو معادلو کې هیڅ تضمین نشته چې د SHM سوالونه د پرې حل شي یا د سمپل هارمونیک سوالونه
د پرېحل شي ځکه کېدای شي د جسم حرکت د دغو څلورو نقطو نه نشي شروع د دغه منځ نه شروع شي یعنی په ټي مساوي کېږي صفر کې په ټي مساوي صفر کې جسم په ایکس مساوي کېږي ا پر 2 کې وي یا په ټي مساوي کېږي صفر کې جسم په منفي ا پر 2 کې وي هر ځای کې چې وي خو تاسو ته باید دغه عمومي معادله یاد وي دغه عمومي معادله چې وی مساوي کېږي डी एक्स پر डी टी دا مساوي کېږي مثبت منفي اومیګا ا مربع منفي x مربع د دغې نه بیا تاسو کولی شئ چې سره ساده یې کړئ डी एक्स دې خواته پرېږدئ डी एक्स ته دغه ټرم راوړئ دې خواته او डी टी دلته یوسئ او بیا صرف لیمیټونه هغه کوئ تغییر کوئ لیمیټونه د انتګرال واچوئ او تاسو بیا د ارزي نه چې حرکت شروع کیږي هغه کوي هغه پیدا کوي خو مونږه کچیرته اس ایچ ام د هر ځای نه شروع کیږي یعنی په ټي مساوي کیږي په هر ځای کې وي که دغه څلورو نقطو کې وو یا په د مینس کې وو نو تاسو کولی شئ د دغې معادلونه پیدا کړئ خو که هغه نه وو درته معلوم نه وو تاسو کولی شئ د دغو دوو معادلو نه بیا ټول اس ایچ ام سوالونه دغه کوي حل کوي هغه دوی معادلې دغه دي x مساوي کېږي a ساین د اومیګا ټي پلس 5 او x مساوي کېږي a کوساین د اومیګا ټي پلس 5 که د هغو څلورو معادلو نه نشئ کولی تاسو دغه دوې معادلې باید په یاد ولرئ د دغه دوه معادلونه تاسو کولی شئ ټول د سمپل هارمونیک هغه پیدا کړئ سوالونه پیدا کړئ x د دغې معادلې نه هم پیدا کولی شئ او د دغې معادلې نه هم پیدا کولی شئ په ټي مساوي کېږي صفر کې چې هر چیرته جسم وي هیڅ ضرور نه دی چې په کوم ځای کې دې وي او تاسو د انټګرال لیمیټونه وضع کړئ د دغه دوه معادلونو تاسو کولی شئ دغه دوې عمومي معادلې دي هغه څلور د مشخصو ځایونو دپاره هغه شوې جوړې شوې دغه ټرم ته په دغه قوس کې چې ټول بند دی دغه ته پیز یایي دغه ټرم ته ټول ته پیز یایي او دغه پای ته انیشیل پیز یا اولنی پیز وایي کله چې موږ دایروي حرکت د اس ایچ ام سره څیړو د اس ایچ ام سره کله چې موږ دایروي حرکت څیړو نو په هغې کې زه بیا د پیز او انیشیل پیز په باره کې درته وایم چې څه شی دي په هغې کې بیا په هغه باندې غږېږو په پیز او انیشیل پیز باندې غږېږي اوس صرف هغه کې عمومي معادلې چې تاسو کولی شئ چې د ایکس رابطه د ټي سره پیدا کړئ د دغو دوه معادلونه کولی شئ نوره د څلور معادلې چې موږ پیدا کړئ هغه د مشخصو ځایونو دپاره دي ډېره زیاته مننه پر روان درس کې به د سرعت رابطه د وخت سره وڅېړو چې سرعت سره د وخت هغه دی څه رقم رابطه لري زیاته مننه